बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम न ज़मून कोम टॉपिक چې کوم دی هغه ویلنسي دی صحیح شو او ویلنسي څه ته ویلی شي تاسو ته پته ډېر شي سټوډنټان چې کوم دا ټاپک چې کوم دی هغه اسکیپ کوي صحیح شو نو دا ټاپک ډېر امپورټنټ دی که دا تاسو زده کوو نو مخکې به تاسو ته پرابلم نه وي کې آی تھنک چې سبا بکس کې هم دی خو دا ډېر امپورټنټ ټاپک دی نو ویلنس یا ویلنسي شیل دې ته درې ویلې د لاست شیل اخرنی شیل چې کوم دی یا دې ته بل نوم ویلی شي اوټر موسٹ شیل د اوټر موسٹ شیل هم ویلی شي یا دې ته به ویلنسي شیل هم ویلی شي نو اوس به تاسو دلته مونږ اگزامپل یا دلته تاسو ګورئ وایي چې ویلنسي کمپاوند هغه دی چې یا به الکترون څه کوي یا به اخلي یا به لاسکۍ ته بیا ضرورت دي یا خپل هغه ضرورت په پوره کوي یا چې کوم یو الکترون سره اضافي نو بل له به ورکوي نو موږ به دلته اوس وګورو چې د خپل رولز د اکټیټ رول څه ته اکټیټ چې په آخرني شیل کې به اته الکترون چې کوم دی هغه پوره کوي نو اوس د دې خپل رول دی چې که چېرته په آخرني شیل کې د 4 نه کم الکتروني دی به څه کوي لاسکۍ به 3 2 یا یو وي دی به خپل الکترون چې کوم دی څه کوي هغه به لاسکۍ ورکوي به بل له او که ګریټر د 4 نه سیوا په آخرني شیل کې دی بیا څه کوي ګین کوي به دا یو رول دی دا به تاسو صحیح شو تاسو ته دا یادي اوس به موږ دلته وګورو چې آیا موږ اوس یو اگزامپل ګورو د څه اگزامپل به ګورو د سوډیم اټامیک نمبر چې کوم دی څه دی 11 دی که نه تاسو ته پته ده چې دلته پروټان په دې کې او نیوټران الکترون چې کوم بار چولي په اونی شیل کې به 2 الکترون کیدو دغه شانتي په آخرني کې به اتر همیشه راځي صحیح شو د 8 الکترون شو او دلته چې کوم دی څه په آخرني شیل کې اونلی 1 الکترون شو دا یو الکترون چې کوم دی څه کوي لاسکۍ به ځکه چې دلته ماوس باندې صحیح لیکل نه کېږي خو موږ به دلته وګورو چې په اونلی شی کې به صحیح 2 الکترون به وي په بل کې به 8 شي او د اټامیک نمبر چې کوم دی 11 دی نو په یو کې راځي 1 نو موږ دا اخرنی شیل دی چې په آخرني شیل کې 1 الکترون دی څه دی ته ویلنسي ویلی شي اوټر موسٹ شیل ورته هم ویلی شي لاست شیل ورته هم ویلی شي اوس موږ دلته رولز وي چې کله د څلورو نه صحیح الکترون چې کوم دی هغه کمی نو دا یو الکترون چې کوم دی دی به څه کوي دا سوډیم چې کوم دی به لاسکۍ بل له به ورکوي اوس موږ دلته بل اگزامپل وګورو د کلورین 17 دی که نو په اونی شیل کې 2 راځي په بل کې 8 راځي په بل کې 7 نو موږ دا وي که د څلورو نه سیوا نو دی بیا څه کې اخلي څلورو نه سیوا دي دا څه د کلورین دی او د سوډیم څه 2 8 اټامیک نمبر 11 دی که نه د 1 راغی نو دلته چې کوم دی اوس څو الکترون چې کوم دی یو الکترون دی سره اضافي دی د سوډیم سره او دی به دا یو الکترون دله ورکړي دا به دا به 8 شي خپل اکټیټ رول چې کوم دی هغه به پوره کړي صحیح شو دلته به اوس یو بل رول دی چې تاسو به هم زده کوئ چې په اولني شیل کې به همیشه 2 الکترون راځي هغه به څنګه موږ فوټ کوو دلته یو فارموله 2n سکویر اوس موږ ګورو چې په اولني شیل کې څنګه الکترون راځي دلته به 2 ولیکو نمبر آف شیل چې کوم دی اولنی شیل موږ ګورو او په 2 به سکویر ولیکو دلته سره زموږ سره 2 په خپل ځای او د 1 سکویر چې واخلی 1 راځي که نه نو همیشه به په اولني شیل کې چې کوم دی 2 الکترون راځي او دې ته څه کې شیل ویلی شي دغه شانتې اوس موږ بل معلومو 2n سکویر فارموله باندې دویم نمبر شیل چې په دې کې 8 الکترون څنګه راځي دا موږ ته څنګه پته راځي دا په دې رولز باندې چې نمبر آف شیل به 2 ولیکو او 2 به سکویر کو 2 په خپل ځای او 2 چې سکویر کې څه راځي 4 راځي په دې نه څه راغی نه 8 چې په دویمي شیل کې به خامخا 8 الکترون پوره کوي دغه شان موږ درېیمې شیل ګورو 2n سکویر نمبر آف شیل چې کوم دی څو درېیمې ګورو سکویر په وکړئ نو 2 او د 3 سکویر څه دی 9 راځي په درېیمې کې به همیشه څو راځي 18 الکترون به پوره کوي
اوس موږ ته پته ولګېده چې همیشه به په اولني شیل کې چې کوم دی کې شیل کې چې کوم دی څو الکتران وي 2 الکتران وي ال کې به څو وي 8 الکتران به پوره کوي ام کې به څو الکتران وي دې کې به 18 وي بیا دغه شانتي کې ال ام ان او پای کې آی تھنک چې 32 راځي دا 32 موږ ته څنګه پته لګي دا یو رول دی یو فارموله ده کومه فارموله به 2n سکوير نو 2 کې 4 نمبر شیل مرګور سکوير پی کې 2 او دا 4 سکوير څه دی د 4 سکوير چې کوم دی هغه 16 دی د دین سره راځي 32 همیشه په صحیح په دې کې به 32 الیمنٹ چې کوم دی صحیح هغه به دغه الکترون چې کوم دی ځان ته پوره کوي دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې کې شیل کې به څو الکترون وي 2 الکتران وي ال کې به څو وي 8 الکتران وي ام کې به څو وي دغه شیان په ام کې به راځي 18 کې ال ام ان کې به څو وي ان کې به 32 دغه شیان په 5th کې نو 2n سکوير فارموله باندې ګورئ موږ ته دا پته ولګي اوس موږ ویلنسي اف الکترون ګورو ویلنسي مطلب د اخرنی شیل او د سوډیم چې کوم اټامیک نمبر څه دی 11 دی کنه اوس موږ ګورو چې په اولنی شیل کې اوس ګور دلته ګورئ دلته په اولنی شیل کې خو صحیح په نظر نه راځي په اولنی شیل کې چې کوم دی صحیح 2 الکترون وي په دویمي کې به 8 الکترون وي او په اخرنی شیل څه ته موږ زموږ اصل کتاب دی ویلنسي او ویلنسي چې کوم دی د اخرنی شیل یا اوټر په دې کې به 1 الکترون مونږ وی چې په درېمي شیل کې به څه راځي 18 الکترون خو د اټامیک نمبر څه د 11 دی نو 2 8 10 شو 1 پاتې شو دا 1 الکترون چې کوم دی دا به څه کوي دی به اوس لاس کوي مونږ یو روز زم ویلو چې کله په اخرنی شیل کې د سلور نه کم الکترون نو دی به الکترون چې کوم دی څه کوي لاس کوي به صحیح شو دغه شانتي مونږ ته د ویلنسي پته ولې ویلنسي څه ته شي چې اوټر مو شیل اخرنی شیل صحیح شو دغه شانتي موږ دلته ډایګرامیټیکلی وګورو ډایګرامیټیکل به اوس ګورو اوس ګوره د دې په اخرني شیل کې 1 الکترون دی د لیتیم چې کوم دی ویلنس څه دی 1 الکترون دی دا 1 الکترون چې کوم دی به څه کوي دا 8 الکترون چې کوم دی دی به لاس کوي ځکه چې موږ یو رولز ویلو چې د سلور نه کمی په ویلنس اخرني شیل کې دی الکترون څه کوي لاس کوي به دی به څه کوي دی به الکترون لاس کوي